مولانا العظیم درود شریف وای اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ. تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا پروردگار عالم شہنشاہ لم یزل خالق کون و مقام مکین و مقام عرش و فرش بحر و بر لوح و قلم چرند و پرند الوی اللہ الوی درگاہ ربوبیت کی عبودیت کی الوہیت کی قرآن قول نباد حضور نبی مکرم نور مجسم تاجدار مدینہ سرور قلب وسینہ باعث تخلیقی کائنات بزم کائنات زینت کائنات محبوب کائنات دستگیر جہاں غم گسار امت سیاح لامخا آقا و مدنی جانان خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدرگاہ گوہر بے نیاز کی عقیدت و ارادت محبت گلون پرزونی قرآن کون نباد معزز و حاضرین 29 محرم الحرام نن محرم شریف 29 محرم دے اور نن شپے با انشاءاللہ العزیز سفر المسفر دا پارا میاشم کتلے کی گی. اللہ رب العزت جل وعلا دے زمون استاسو ہر خیر نصیب گردے. سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چمونگا شروع کرے وا چاقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات بابرکات اغذات تے چداغی دا مبارک و دا جن ہر لحظہ ہر لمحہ ہر کیفیت ہر نوعیت ہر جہد ہر انداز پہ ہر طریقہ پہ ہر شکل پہ ہر صورت کے دا محفوظ قروت شارحین و پہ شرح کی مفسرین و پہ تفسیر کی مورخین و پہ تاریخ کی محدثین و پہ احادیث کی پہ ہر جہد سرا کا منطقیان دی کا فلاسفر دی کا علماء دی کا طبیبدان دی کا ریاضدان دی کا ہر طرف تا ذہن سمرہ دوڑو شوے دے کا سمرہ دا دنیا فنون دی کا دا دنیا صلاحیتون دی کا دا دنیا خصوصیات دی کا دا دنیا کمالات دی ہر یو کا خپل مقام و مرتبہ ترسیگی دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محتاج دی. دا کئی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذات بابرکاتنا آغی نور او حاغ برکات اخسکی او کمال تپی باندے رسیگی. نمونگن دا کئی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی جند و ابتدائی زندگی اغی دا طولن اول خبر چکمی فرمائلے وی گفتگوی کرے وا او شروع دا خپل زبان اطہرنا فرمائلے وا حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا چی دا آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم والدہ محترمہ وا. آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکم رضاعی والدی محترمی و روایات پا کی مختلف دی. سر روایات کی دو دی سر روایاتو کی پنز دی سر روایاتو کی ات دی. خدا یو خبر متفقہ دا او دا یو اٹل حقیقت تے چی دا آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمرا میان دیوی رضاعی موریانی وی اغی طول اسلام قبول کرے ہو اغی طول دین قبول کرے ہو اغی طول دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا نبوت باندے اغی ایمان روڑے ہو. یو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ چی دا حضور علیہ السلام حقیقی مور وا چی دا چا دا خیٹ مبارک و دا بطن مبارکنا آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دا تشریف راوڑے ہو اغی مبارک تا ہم اللہ رب العزت جل وعلا جنور کرے ہو اغی بیا ایمان روڑے ہو او دا غین بعد چکم اغی بیا وفات شے ہو. دام زمانگا ایمان دے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ دا غی فرزند ارجمن کتابی لکلے دو باقیدہ پاگے کی اغوی دا دی خبر تائید کر دو. نورم پا جمہورو کتبو کی چکم نے دا خبر موجود دا تی بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارکہ اگر جندشی ہوا آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قبر انور تتلے ہو اغی بیا ایمان چکم نے نروڑو نو اولنے تی دا آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان اقدسنا کم لفظ ادا شوے ہو نو اگر لفظ اللہ اکبر ہو چی روایاتو کی لکلی دی چی آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولنے خبر چی پا دنیا کی کولے نو اللہ اکبر دا غی دا زبان مبارک نا چکم دے نو اغا وتے ہو. یو روایت کی رازی چی جلال ربی الرفیع دا الفاظ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا خلی مبارک نوتی ہو. یو روایت کی چی بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارکہ او اغا روایت را نکل کی گی و اغا بیان کی یعنی پا وقت دا پیدائش کی
هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم مختصر ترین گفتگو د ولادت په وخت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا جاری شوی و او واقع کریم صلی الله علیه وسلم چې ولادت با سعادت کالو شو هغه مبارک فرمایي چې الله اکبر کبیره والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله رب العزت جل وعلا ويدير لوی دی د تمام تعریفونو لایق صرف یو پروردگار عالم دی. سحر او ماخام دغه تسبیح بیانیږي. دغه الفاظ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دا فرمایلیو. بعض روایت لیکلی دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اولنې گفتگو د حضرت حلیمه رضی الله تعالی عنها مبارک پکور کې د شپې په وخت کې چې کم داغه د پاره زانګو اچول شي و او هغه تړل شي و د دوه لرګو ترمنځ زانګو چې پای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک به پروتو نو هغه مبارک دا الفاظ هغه زانګو کې بادا کول چې لا اله الا الله قدوسا قدوسا نامت العيون والرحمن لا تأخذه سنة ولا نوم. آقا کریم صلی الله علیه وسلم پخپل زانګو مبارک کې وپروتو فرشتي به ورته حرکت ورکولې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره برس پګمای چې کوم نه لوبې کولې او د شپې په وخت کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک با دا ګوت مبارک کم طرف ته بدلی نو د سپګمای بم هغه طرف ته تطلا یعنی هغه به چې کوم نه په لوب کړي وو فرشتو به چې کوم نه ول زنګول حرکت ورکولې او واقع کریم صلی الله علیه وسلم په مبارک وړو وړو شوند باندې لا اله الا الله قدوسا قدوسا نامت العيون والرحمن لا تأخذه سنة ولا نوم. دا الفاظ با آقا کریم صلی الله علیه وآله وسلم بعد کول او بیا عمر کی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاوړو کې عمر وو داغي مبارک کو شق صدر شو یعنی داغي سینه مبارکه هغه سر لشوا جنت نه فرشتي جنت نه یو تاش د جنت نه اوبا دا راغلی وي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سینه مبارکه اوسر لشوا په کم سینه کې چې کم د نغیر شیطان عیسی علیه السلام پسره کې پراته وا هغه چې کم نه داغه نه ختم شولا او ایمان نه د حکمت نه د رموز نه د رحمتونو نه د فضل نه د علوم نه د فنون نه د دنیا د کمالات او د جمالات او د حسن او د جمال نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سینه انور او سینه علم نشرح الله رب العزت جل وعلا اغترنا دک وګرځولا حضرت حلیمه رضی الله تعالی عنها مبارک یوزل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاش کولو او ورپسې ګرځیدو نه پیدا کېدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې ګرځیدا نو هغه حضرت حلیمه رضی الله تعالی عنها بلزوی چې کوم داغي حقیقي زوی وو هغه سره پلوب باندې او په دې دوران کې عذرای شفقت چې کوم نه هغه په منډه منډه ورغه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور ته ولاړو ورته چې د نور نه را دی خوښه دا نور د ګرمي بدیو شي نو داغه غرور راغی او خپل مرتوی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا معصوم زما دارور په د باندې ګرمي ناراضي او ګرمي ورته سنوي ځکه چې دوی مبارک کم طرف تم چیزی چې الته کې نور وي نو اوریس په باندې خپل یو غونډه جوړ کی اوریس په باندې راشي او هغه اوریس د نور نه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم هغه مبارک چې کم دینو هغه بچکی او همیشه با په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې اوریس بچ کم دینو راتلره آقا کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت سیدہ حلیمه رضی الله تعالی عنها مبارک سره 15 کال تیر کړو او بیا دا غینه بعد خپل والدین محترمی سیدہ آمنه رضی الله تعالی عنها مبارک ته کوم تشریف او وکړه د بنو سلیم چې کوم درې هغه زنانوي د بنو سلیم نه هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته هم چې کوم دینو سینه ور کړو هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې کوم دینو کلا سینه به ور کوله نو هغه زنانه بنو سلیم داسو چې کمزوري وي او چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته سینه شروع کا الله رب العزت جل وعلا کی برکات را نازل کا داغي عاتقه نوم زکه کریم صلی الله علیه وسلم یو ذکر ارشاد فرمای چې انا ابن العواتق چې زه د دوو عاتقو چې کوم نو بچی ما نو هغه دوا د ام سلیم د خاندان او د قبیلین چې کوم دوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پیور کړو دغه رنګ دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم والده محترمه سیدہ آمنه رضی الله تعالی عنها چې کله وفات شولا نو بیا حضرت ام ایمن رضی الله تعالی عنها مبارک چې کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل غیږ کې واغستو
او د حضرت ام ایمن تعلق چې کوم دی دا د حبش سره چې د کوم بلال رضی الله تعالی عنہ د کومي قبيله سره تعلق هغه سره د ام ایمن تعلق هم وو الله رب العزت جل وعلا دا هغه نوم چې کوم دی نبی صلی الله علیه وسلم هغه برکه بنت محسن اخیو چې دا د حبش وا او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا بعد کې بیا آزاد کړي وا او د زید بن حارثه چې د نبی صلی الله علیه وسلم خپل زوی ویلو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ماشوم رالوي شو او د نبی صلی الله علیه وسلم صحابیم وو داغه شاګرد وو صحابیم وو مرید هر نسبت او تعلق ور سره او وړو کې ور سره په مسجد نبوي شریف کې رالوي شو نو آقا کریم صلی الله علیه وسلم د زید بن حارثه سره آقا کریم صلی الله علیه وسلم بیا داغي نکاح چې کوم دین او فرمایلا نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک تا چې حضرت دا کوم بیبیانو کوم خلکو چې سینه ور کړي وا الحمدلله غټول ایمان باندې منور شو د بعضو علما په قول باندې چې کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هغه ور کړي وا نو هغه کې تقریبا چې اتقسان په بعضو روایتو کې په بعضو کې درې په بعضو کې سلور په بعضو کې پنځه چې کوم دینو هغه راځي آقا کریم صلی الله علیه وسلم چې کله عمر داغي مبارکو شپږ میاشتې شولې یو مبارک کې راځي چې دا آقا کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک والد محترم چې کوم حضرت عبد الله رضی الله تعالی عنہ دی د دوی د پیدایش نه وړاندې هغه چې کوم د دنیا نه تشریف وړو بعض روایتو کې راځي چې نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د درو ورځو چې حضرت عبد الله رضی الله تعالی عنہ هغه د دنیا نه تشریف وړي کړو بعض فرمای چې دا روایتو کې راځي چې نبی علیہ السلام د والد محترم عمر د اتلس کالو حضرت عبد الله رضی الله تعالی عنہ چې کله د دنیا نه وفات کېده نو داغي عمر چې کم دی هغه اتلس کالو دا روایتو کې راځي چې حضرت عبد الله رضی الله تعالی عنہ عمر مبارک بعضی روایت هغه 25 سال لګي بعضی روایت چې کم دی هغه اتلس کال لکی څنګه چې واقعي او ابن کثیر د دې تشریح فرمایلی دا او هغه مبارک به عرض تجارت تلو قریش طرف ته په واپسې کې هغه بیمار شول په مدینه منوره کې هغه مبارک ایثار شول حضرت عبد المطلب ته چې دی والد محترم د کریم صلی الله علیه وسلم نکاو هغه ته خبر راغی چې حضرت عبد الله بیمار دی او هغه په مدینه منوره کې ایثار شولو حضرت عبد المطلب چې کوم دی نو حضرت حارث چې دا د غزوی او د عبد الله رورو هغه مبارک ورپسې ولېګلو چې لاړ شو د عبد الله راولا او خان ورپسې بوزا دا زمانه چې کوم ترتیب دی غوکا او هغه راولا خو چې هغه ورسېدو نو هغه ته خبر ملو شو چې حضرت عبد الله رضی الله تعالی عنہ والد محترم د کریم صلی الله علیه وسلم هغه انتقال شوه دی او هغه مبارک چې کوم دی نو وفات شوی دی نو بیا چې کله دا خبر مکی معظمه تراغه نو ام ایمن اگر اغلا او هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم او سیدہ آمنه رضی الله تعالی عنها مبارک چې کوم دی هغه د ځان سره واغستا او هغه چې کوم دی لاړل داغه قبر مبارک لا بیا حضرت عبد المطلب چې کوم دی د خپل نسی یعنی د آقا کریم صلی الله علیه وسلم هغه په خپل آغوش شفقت کې واغستلو او هغه چې کوم دی پړر الفت سره پړر محبت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لکه د خپل بچو د خپل زامنو اگر چې خپل مسیح داغي مبارک چې کوم دی هغه تربیت او فرمایلو بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر مبارک اتکالا 2 میاشتې او لس ورځې چې حضرت عبد المطلب هم وفات شولو او په هغه وخت کې داغي عمر چې کوم دی 2 کال عمر د یو قول مطابق د حضرت عبد المطلب یعنی د کریم صلی الله علیه وسلم د نیکه عمر دا یوسل او لس کالو یوسل لس کال عمر کې داغي نیکه چې کوم دی نو وفات شو بیا داغي نه بعد هغه وصیت وکړو چې زما د دین نسین نگهداش او د تربیت او د خیال با ابو طالب ساتي نو بیا د کریم صلی الله علیه وسلم دا سقط رو او هغه بیا د آقا کریم صلی الله علیه و آله وسلم هغه په خپل سرپرسته کې واغستل ابو طالب خپل اهل خانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی بټول به ملو او روټي به خوړله آقا کریم صلی الله علیه وسلم بچ کلا موجود نو بیا به هغه چې کوم دی اوږي پاتې کېدل چې کله به نبی صلی الله علیه وسلم موجود وو د ابو طالب اولاد ډیرو د بچی ډیرو خو چې کله به نبی صلی الله علیه وسلم په دسترخوان باندې ناستو نو ابو طالب و چې موږ ټول او ماشومانو زنانو لوی وړو
داسې په مړه ګېډه به روټۍ وخوړله او پاتې به م شوه خو چې نبی علیه الصلاة والسلام به په کومه ورځ باندې نو بیا به په هغه ورځ باندې دویم چې کوم دی اوږې پاتې کېدل آقا کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک چهره دا ابو طالب وای چې زما بچی به سحر را پاسېدل نو څنګه چې فطري طور باندې د انسان ویښته په یو طرف باندې سترګو کې ګن وي مخې ګنده وي د انسان په بدن باندې بوج وي خو چې نبی علیه الصلاة والسلام به د خوبه را پاسېده هغې فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام به تر و تازه و د حقیق کریم صلی الله علیه وسلم مبارک به چې وکتل لکه چې تازه نبی علیه السلام غسل فرمایلی دی لکه چې تازه د نبی علیه السلام په ویښتو مبارکو کې چا تیل لګولې دي لکه هغې معطرو ټول بدن به معطرو بعضو روایتو خو لیکلي چې حقیق کریم صلی الله علیه وسلم به په کومه لاره باندې تېرېدو هغه لاره به معطره کېده او د هغه لارې نه به خوشبویانې ختلې او پته به لګېدل هغه خلکو ته چې محمد ابن عبدالله آقا کریم صلی الله علیه وسلم په دې لاره باندې چې کوم دی نو تېر شوی دی نو نبی علیه الصلاة والسلام هغه مبارک ذاتو چې د هغې مبارکو ذات باندې میل او کوچیل او ګندګي ناپسندیده مواد دا د نبی علیه الصلاة والسلام په بدن مبارک باندې تر اخره پورې نه دي ښکاره شوي ان تر دې پورې ماشي مچان ګنده ځناور دا به د نبی علیه الصلاة والسلام په بدن مبارک باندې دا به نه کېناستل دا به په هغې باندې د سره کېناستل نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چونکې الله رب العزت جل وعلا پیدایشي پیغمبر پیدا کړو لولا کلما خلقت الافلاق آقا کریم صلی الله علیه وسلم ته خطاب شوی لولا کلما اظهرت ربوبیتی دا اظهار ورته شوی آقا کریم صلی الله علیه وسلم ته نو یقیني خبره ده چې دومره عظیم پیغمبر د خامخا کمالات د پیدایش نه وړاندې موجود وو د پیدایش په دوران کې برکات وو د هغې نه بعد هم برکات دي او دنیا نه پرده فرما شوی دی اوس هم برکات موجود دي تر قیامت به برکات وي په ورځ د قیامت به برکات دي ان په جنت کې به هم د نبی علیه الصلاة والسلام برکات چې کوم دی دا موجود وي د هغې د برکاتو نه د دنیا هم خالي نه ده قبر او محشر هم خالي نه دی میزان طلب خالي نه ده د ورځ د قیامت نه ابتدا نه تر اخیر او تر جنت تر دخوله پورې او په جنت کې اوسېدلم د حقیق کریم صلی الله علیه وسلم د نور او د برکت نه د خالی نه دي حقیق کریم صلی الله علیه وسلم چې کله عمر مبارک 12 کاله 2 میاشتې او 10 ورځې د حقیق کریم صلی الله علیه وسلم عمر مبارک شو 12 کاله او 2 میاشتې او 10 ورځې نو حقیق کریم صلی الله علیه وسلم د شام طرف ته سفر او فرمایلو د بصری په مقام باندې بحیر راهب چې کوم دی هغه دی وپېژندو د خپل تره سره چې کوم سکت ریو ابو طالب سره تجارت لپاره تلو شام ته روانو د بصرا په مقام باندې راهب یو د بحیره یو راهب هغه چې کوم دی نو ریسار کو هغه علامات وکتل علامات به سو علامات بدو چې هغه باندې به اوریز ګرځېدله چې چرته کې به هغې موجودو په هغه ځای کې به ونې بوټي کاڼي دا به ښکته کېدل ګویا دا به سجدې ته لاړل نو هغه وویل چې دا به بل چا ته سجده نه کوي زمونږ کتابونو لیکلي دي مذهبي کتابونو لیکلي دي چې دا کاڼي بوټي که ټیټېږي دا به آخر الزمان امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم مبارک ته ټیټېږي نو هغه چې کوم دی نو د هغې نه اندازه واخیستله او هغې چې کوم دی نو وی کتلو چې کله ماشوم وکتو د هغې دست مبارک او د هغې لاس مبارک چې کوم دی نو راونیولو او بیا د مبارکو چې کوم د هغې په شا باندې مهر نبوت لګېدلی کله چې د هغې تصدیق هم وکړه نو هغه چې کوم دی د الله رب العزت جل وعلا شکریه ادا کړه او هغه بیا ابو طالب ته وویل چې دې ځای نه واپس شه مخکې ګورې شام ته لاړ نه شي یهود په انتظار دی ځکه چې د یهودو د کتابونو د دغې چې کوم د دې ماهرین دي نجومیان دي د هغې په مطابق باندې هغه پیغمبر پیدا شوی دی هغه نبی تشریف اوري کړی ده او هغه دا نبی دی ما هم دلته ورته انتظار کولو او چې کله د نبوت اعلان وکړي او که زه ژوندی ومه نو زه به په ده باندې ایمان راوړم نو ابو طالب ته وفرمیل چې ته دې ځای نه واپس شه او ته چې کوم دی نو مخکې مه ځه هغوی چې کوم دی نو همدغه ځای نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم واپس شلو هغې واپس بوتللو بیا د هغې نه بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بل سفر کړی و چې هغه 20 کاله عمر و د نبی علیه الصلاة والسلام او د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنه غلام میسرا د هغه سره چې کوم دی نو دوی مال تجارت یو سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم د شام په دې سفر دا په دویم ځل باندې اختیار کړ په دې وخت کې د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها مبارک سره واده لا شوی نو
او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه قافله او خلق لیدلو چې هغه باندې مبارک باندې وا اوریه چې کم نه باندې وا سورې جوړ کړو چې کله شام ته ورسېدو نو یو راهب چې کم دی په خپل خانقاه کې او خپل ځای کې سره جوخ چې کم نه یو ونه وا چې هغه ځای کې هغه انتظار کولو الته کې چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک را ورسېدو او قیام وکړ هغه چې کوم نه او په جندو اول ته کراغ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره چې کوم نه ملاقات وکړه کلام ور سره وکړه بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مکی معظمی ته واپس را نږدې شو او خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها چې کوم دغه غلامانو هغه چې کوم حالات او کوم پوزیشن او کوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې هغه ځکه سورې بیا د نبی صلی الله علیه وسلم پلاس کی برکت بیا د نبی صلی الله علیه وسلم سره د راهب خبري بیا په داغي هغه ایمان او بیا داغي ورته نصيحت هغه ټول خبري حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها مبارک ته کوم نه راوړلې هغه کریم صلی الله علیه وسلم هغه حواله ورته بیان کا حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها ډیر رفیقه وا او هغه مبارکو هغه کریم صلی الله علیه وسلم ته د نکاح پیغام ولېګلو نو دا غرنګ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرشته ازدواج کې د ټولو اول خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها مبارک سره دا غوي چې کوم نو هغه واده شو هغه ډیره عقل مند وا او ډیره شریف النفس زنانه وا په تمام قریشو کې د نسب په اعتبار سره د ټولو اعلی شرف چې کوم دی او بلندتر او د ټول نه دولتمند زنانه چې کوم دی حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها مبارک وا چې دا ټول قوم داغه په نکاح باندې راجم شو او هغه ټول چې کوم دی نو داغه ته د نکاح د لپاره پیغامات هم لګو لیکن هغه چې کوم دی نو چا سره نکاح نه کوله هغه کریم صلی الله علیه و آله وسلم اولنې زوجه مبارکه اولنې بیبي مبارکه حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها مبارکه وا چې په هغه وخت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر مبارک په اختلاف د روایتو یا 25 کاله عمر 25 کاله 2 میاشتې او لس ورځې عمر او یا چې کوم د نبی صلی الله علیه وسلم عمر 20 کالو یا وی 22 کالو په اختلافات د روایتو کې د نبی صلی الله علیه وسلم کو چې کوم متفق روایت ته هغه 25 کاله دی بیا د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د بطن اطهرنا آقا کریم صلی الله علیه وسلم دعا صاحبزادگان حضرت صاحبزاده قاسم رضی الله تعالی عنه او حضرت صاحبزاده طیب رضی الله تعالی عنه او حضرت صاحبزاده طاهر رضی الله تعالی عنه دا درې صاحبزادگان دا درې الکان دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیبي خدیجه الکبرى بنت خیلد رضی الله تعالی عنها مبارک د بطن مبارک نه کوم د درې اولاد د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک شیو او دا درې واړه الکان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم دی په ماشوموالي کې چې کوم وفات شیو او یو بل روایت کې راځي چې نه دوه الکانو قاسم او عبد الله یا چې کوم طیب او طاهر دا چې کوم دی او د طاهر چې کوم دی د عبد الله دا چې کوم دی د لقب او د نبی صلی الله علیه وسلم درې لونه وی درې صاحبزادګانې وی حضرت سیدہ ام المؤمنین حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنها مبارکہ دا د نبی صلی الله علیه وسلم مشر لوروا حضرت ام المؤمنین سیدہ طاهرہ حضرت زینب رضی الله تعالی عنها مبارکہ د دویم لوروا حضرت سیدہ ام المؤمنین ام کلثوم رضی الله تعالی عنها مبارکہ د دریم نمبر لوروا او حضرت سیدہ طاهرہ عابدہ ام المؤمنین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنها مبارکہ دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیازبینا او دریم نمبر لور داقه کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې کوم دینو دا موجود وا او کریم آقا صلی الله علیه وسلم مبارک سلور واړه لوریانی دا په نکاح شوی وي سلور واړو لوریانو اولاد هم چې کوم دینو موجود ان شاء الله العزیز مخکره روانه جمعه کې دغه زین مخکې سیرت نبوي صلی الله علیه وسلم چې د دین ځان خبرول زمونږ استادو د پاره انتهایی لازم او ضروری دي ځکه چې په دې زمانه کې زمونږ د دنیا او د آخرت زمونږ د تمام کارونو د کامیابی دارومدار د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په ذات باندې پروت دی باید چې مونږه د خپل خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نسبنا د نسلنا
د سیرت نه د کردار نه د هغې د اقوالو نه د هغې د افعالو نه د هغې مبارکو د جون نه د هغې د زندګۍ نه د هغې د لیل او د نهار نه د شپې او د ورځې نه کاروبار نه د هغې د رشتهدارۍ نه د هغې مبارکو چې څومره د جون هغه د ورځې شپې دي د هغې نه ځان خبرول دا لازمي دی او دا ضروري دي. تاسو هم که اورېدلو د جمعې په جمعه باندې د چا په قسمت کې یو د چا نی چا یو جمعې ته راشي بل ته رانشي څوک چې کوم دی په هغه جمعه تقریر به لا چا ته یاد وي چې دا به ورته یاد شي. نو د دې د وجې نه زما مشوره ټولو ته دا ده چې په کور کې یو د سیرت کتاب خامخا ځان سره کېږدئ یو خامخا د حضور د سیرت کتاب ځان سره کېږدئ که چاله پښتو ورځي په پښتو کې سیرت النبوي صلی الله علیه وسلم مطالعه کوئ که چاله اردو کې ورځي په اردو کې سیرت النبي صلی الله علیه وسلم مطالعه کوئ که چاله دا چالم نه ورځي نو موبایل در سره شته دی په موبایلو کې یو ښه عالم دین چې هغه اهل سنت والجماعت او داغه په خوله باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شان او د عظمت خبري او داغي مبارکو د عظمت د اوچتولو ترانی وي نه که داغه په خوله باندې داوي چې یاره دا پیغمبر خو خدای نه دی نو چا ویلي چې خدای دی مونږ خو وایو چې پیغمبر د الله مخلوق دی مونږ خو وایو د الله رب العزت بنده دی خو په بندگانو کې بے مثل او بے مثال بنده دی په مخلوق کې بے مثل او بے مثال مخلوق دی مونږ خدا وایو چې بنده دی خدای ورته چا ویلي دی مونږ ورته خدای نه دی ویني بیا به دا بدبخته را پاسیږي او د دې قادیانیت په زمانه کې چې هر طرف ته قادیانی هر طرف ته د بدبخته ډیر زیات را جمع شوي دي په مونږ کې را دننه شوي دي زه د دې خبر اعاده هر جمعه باندې کومه په هر تقریر کې کومه په هر جنازه کې کومه په هر ځای کې اعاده کومه چې د خدای خاطرو کې ویښ شي او را بیدار شي قادیانی مولا ستاسو کورونو ته را رسېدو ستاسو منبر او محراب هم قبضه کړ ستاسو اجري جماعتونه هم قبضه کړ ستاسو لارې هم قبضه کړي حکومت خو رانه اسم قبضه کړی دی ریاست خو رانه اسم قبضه کړی دی په غټو غټو عهدو باندې خو اسم دوه خلک دي زمونږ قانون زمونږ ریاست زمونږ آئین دا خو اصل دغه په کنټرول کې دی او کم از کم د خپل ایمانونو سودا ور سره مکوي کم از کم خپل ایمانونو سوداګانې ور سره مکوي د ایمان ور باندې مو خرڅوي دا غوي کار دی ما تاسو ته تیر جمعه ویلو چې قادیانی نه حج سره کار لري نه هغه عمرې سره کار لري هغه نه مون سره کار لري هغه نه هیڅ سره کار نه لري هغه منځونم کوي تلاوتونم کوي قران هم وایي هغه وایي چې اجرم کوي عمرېم کوي صدقېم کوي خیراتم کوي داغي جنگ صرف د محمد رسول الله په ذات باندې دی داغي جنگ صرف د محمد رسول الله په ختم نبوت باندې دی او موږ ورته وایو چې زمونږ هغه منځ هغه روجا هغه حج هغه تلاوت د قران هغه رکوع هغه قیام قبول نه چې د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې دی چې نبی علیہ السلام نه مني هغه منځ بلا سمونځ وي چې نبی علیہ السلام یو انسان نه مني هغه قیام او هغه رکوع هغه بلا سوي هغه رکوع هغه قیام چې کوم سره رکوع موږ هغه انسان مسلمان نه ګڼو چې هغه د نبی علیہ السلام سره محبت نه لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي نو عرض دادي چې دا خلق پسپینه جامه کې په مختلفو صورتونو کې مختلفو شکلونو کې په مختلف انداز باندې په مختلف طریقې کار باندې حمله اور شوی دي او مقصد د نبی صلی الله علیه وسلم ذات باندې او داغي مبارکو په شان باندې حمله کول دي آسان الفاظ ورته وي مړوي زموستاغون ته بشر وو زموستاغون ته بشر وو داړو باندې باندې گزار کوي تبم وی چې زموستاغون ته بشر وو الګا غ زموستاغون ته بشر نشي کېدی دا الفاظ کفری الفاظ دي که یو سړی وای چې زموستاغون ته یعنی څنګه چې تو د کېږي دا څنګه مو د کېدو نه چې تو د شي د ځان نم خبر نه هغه چې د شي د تعلق د عرش مولک سره بیا برقرار وي ته چې کله د شي ستاده بدن نه بدبویان کیږي هغه مبارک چې کله بدن باندې خلیم راشي هغه خوشبویان کوي دغه مبارکو بول مبارک د مشک انبر نه بهترین وي ستا لاس نه ویني روان وي د هغه مبارک د لاس نه اوبر روان شو پنځل سبق سان چې کوم هغه وبس کی مغرب د سنم کو ځان ته جمع کوي هغه مدني جانان هغه بلا شک و بلا شبهه بندو خو به مثل و به مثال بندو یا به درته دا وای چې مړه دومره شان خو م بیانوا دومره عظمت خو م بیانوا چې دا څومره بیان نه د هغه پیغمبر د شان او د عظمت د بیانولو لپاره رب کائنات 1,40,000 پیغمبران را لګیو تورات زبور انجیل را لګیو مصحف را لګیو الله رب العزت جل وعلا قران را لګیو دی او رب کائنات چې د دنیا پیدا کړ د محمد صلی الله علیه وسلم د شان د عظمت بیانولو لپاره پیدا کړی دی داغي د شان خودلو لپاره پیدا کړی دی څنګه به دا شان نه بیانې بیا به درته وای
چیرې د هغه دیوال نه اخوا ورته علم نو یعنی دا د دې هغه هتیار دی چې دا د مسلمان په خوله کې ورکړي دي او یو مسلمان یو تعلیم یافته یو چې کوم په منبر او محراب باندې ناس سره هغه به بیا دا خبره کوي چې دیوال نه اخوا ورته علم نو دیوال نه اخوا ورته علم نو الکه دی خبرې سره ستاسو تعلق دی او دا خبرې کول مقصد څه دی غرض دې څه دی غرض او مقصد دی د نبی صلی الله علیه وسلم شان کمول چې د خلکو ورسره مینه کم شي محبت کم شي لکه چې نقص د چا بیانې او عیب د چا بیانې عیب او نقص بیانول څه غرض دی دې د لپاره خلک عیب بیانې او نقص بیانې چې د انسان سره د خلکو نفرت پیدا شي د انسان د خلکو تعلق ختم شي او د خلکو نسبت ور سره کم شي دې د پر بیانې نو دا یو لار ده او دا یو طریقه ده چې کله به درته وایي چې دیوال نه اقوا علم ورته نو کله به درته وایي چې ختم نبوت اخیری نو کله به درته یو بقواس کله بل بقواس د کریم صلی الله علیه وسلم مبارک کوي خو په دې زمانه کې چې کم انسان خپل ایمان بچ کول غواړي نو هغه په سلیری شو ګنټو کې د حضور علیه السلام په ختم نبوت باندې چوکیداری ضرور کوي پهرداری ضرور کوي تاسو کې هر یو انسان عاشق رسول هم دی هر یو انسان در کې امتی د رسول الله هم دی هر یو انسان کلمه طیبه ویل دا که تاسو د هر فیل سره تعلق لرئ د هر ځای سره تعلق لرئ د هر مقام سره تعلق لرئ د هر ځای کې ناس تکوي تاسو باندې فرض او واجب دي چې تاسو د خپل خوب پیغمبر د مشفق اعظم د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شان او د عظمت دا غي چې کوم ضرور محافظین جوړ شي او غیرتی پیغمبر غیرتی امتیان جوړ شي بغیرت امتی بغیرت انسان بغیرت شاگرد بغیرت زوی بغیرت رور بغیرت گوندی بغیرت تربور بغیرت عزیز دا د دنیا د لعنتی انسان دی چاته چې غیرت نه د ایمان نه بغیرت انسان د دنیا بېمانه انسان دی چې څوک په خپل پیغمبر غیرت نشي کولای څوک په خپل پیغمبر باندې غیرت نه کوي خپل اسلام او قران باندې غیرت نه کوي د خپل ایمان باندې وجړ دا بېمانه انسان دی د سره تعلق لرل د سره رشتې تاساتل د سره پلارت لل دا داسې دی لکه قادیانی سره چې انسان دی او چې ستاد نبی په شان کې یو سره لګیاوي داغه میلاد بارکی داغه ذکر بارکی داغه ناتخوانه بارکی او تو ورته سرخوزی او تو ورته خان دی لعنت شستا په ایمان شا لعنت شستا په غیرت شا لعنت شستا په بدن شا لعنت شستا په خبر د حضور صلی الله علیه وسلم کلمه وی او ته داغه مبارک د امتیت دعوه کی نا داقه کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خدا سے صحابه او غیرتیانو چې حضرت عمر رضی الله تعالی مبارک تا راغي او کس مسلمانو یو کافرو نبی علیہ السلام فیصله فرمایله چې دا سجده دی کافر او د يهودي حقي مسلمان نه کیږي راغو عمر رضی الله تعالی عنہ ته يهودي ورته ویل چې زمونږ دا فیصله خو نبی علیہ السلام فرمایله دا وی کړی دا وی ښا څه فیصله کړی دا وی فیصله زما پاک کړی دا مسلمان ته تسوي یره وی ماته دا فیصله منظور نه ده وی خلک صبر وکړه واپس روزم کورته زما زستا فیصله کوم استا په حق استا فیصله کوم عمر رضی الله کورته لاړ توره را واغستا او روت سترګې په باندې ورپټې کو په لحظو کې سخت نه چکم دینو قلم کو وی دا اخله چې څوک د نبی له سلام فیصله نه مونږ دغه فیصله او بیا دا فیصله وی دا انسان دا به دغه فیصله سره ته قلم کا او له تعالی والسلام ته خبره قربان داسې کار وکړه اقاله تبسم او فرمایلو وی دا غیرتی بادشاہ دا غیرتی سړی دی او دې په خپل نبی باندې غیرت کوي موږ تاسو د خپل غیرتی پیغمبر د غیرتی محبوب غیرتی امتیان یو ان شاء الله العزیز په هر مقام او هر دګر باندې د خپل خوږ نبی علیه السلام د شان او د عظمت د ختم نبوت دفاع به ان شاء الله کو چې کوم ځای کې خلیبم چې کوم ځای مالی مالم چې کوم ځای جان او اولادي په هغه ځای کې به ان شاء الله دا جان یو پیرینا چې رب کائنات یو لاک پیری دا سارا کو دا سر را کی نو یو لاک پیری به د خپل محبوب نه قربانه ان شاء الله العزیز رب قدیر لم یزل ذاقه کریم صلی الله علیه وسلم سره زموږ حقیقي مینه او محبت نصیب وګرځي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.